دا د پښتون شان نه دی، هغه د سره پښتون هم نه دی چې جرګه وشي. دا اسلام هم دی او دا پښتو هم ده چې د هغې نه واپس کېدل دا د دله سړي کار دی، دا د بې غیرته سړي کار دی. دا خو لا یو شی دی. او بلاخوا زه علي امینګل راپور ته هم دا خبره کوم چې ملګریا راشه ستا دا منسټر دا څه کوي. نو پدلي حاکم صاحب یا منسټر صاحب یو خبره واوره، دا درته ښکلا ووایم چې کومه خبره جرګې کړله په هغې به عمل کوې، په هغې به ستا اشنا هم عمل کوي، په هغې به ستا پلار هم عمل کوي، په هغې به ستا نیکه هم عمل کوي. د سروې زاغان کې ناستل پسر د سروې، توتیان تلاندې د ځان ویرونه کوي، رزیلان را پاسی عبدالعظیمه په شریفانو اعتراضونه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تعلق مې د برې درشیلې دی او بیا د دې میاګانو د صوبې صدر یم. دا خبره دی نه ما بیګا شهریار باچا ته یو دغه کړی خو هغه مې نه لیدلی. نو عزیزانو زه چې په دې طرف باندې ځم او زه دا دیوال وینم نو زه خوشحاله شم. ما والي صاحب نه دی لیدلی، دا هغه وخت کې وړوکی وم. خو ولیت صاحب سره به زما پلار زه راوستم او موږ به ناست وو. عدنان باچا دې خدای وبخښي، زه به د هغه سره ناست وم. شهریار باچا سره هم څو پېرې مې ملاقات شو دی او حسن باچا چې دی هغه مې د زړګي سره دی. عزیزانو که څوک وایي چې دا دی ما اخیستی دی او یا دې اخلم، اخر په کومه طریقه؟ دا څوک چې وایي چې ما اخیستی دی زه دته دا خبره کوم چې جناب که ته منسټر یې خو لږ خیال کوه، لږ پښتو ته ګوره، لږ اسلام ته ګوره، لږ وطن ته ګوره. که د دغه منسټر صاحب په کور کې د ده رور ځای خرڅوي او زه یې واخلم نو دا منسټر صاحب به ما پرېږدي؟ دی به بلکل وایي چې نه دا خو زما حق دی. نو منسټر صاحب چې ستا د کور عزت ته ماله نه راکې، ته څنګه زما د باچا حصه اخلې؟ تا له خو اول دا پکار وه چې تا موږ خبر کړی وې، تا باچاګان خبر کړی وې چې دا ځای خرڅېږي او ځای اخلم. خو تا پټ په پټه باندې بیه وکړه، موږ چې څوک هېڅ نه خبر. بیا چې خبر شو په هغې کې جرګه کېناسته، جرګې فیصله وکړه. اوس جرګه چې کومه فیصله کوي په هغې به ستا هم عملي، په هغې به د سوات هم عملي، په هغې به زما هم عملي، په هغې به د باچا هم عملي. او د جرګې نه تښتېده دا د پښتون شان نه دی، هغه د سره پښتون هم نه دی چې جرګه وشي. دا اسلام هم دی او دا پښتو هم ده چې د هغې نه واپس کېدل دا د دله سړي کار دی، دا د بې غیرته سړي کار دی. او زه بیبي ته او باچا ته دا خبره کوم چې تاسو هېڅ زړه ښکته پورته کوئ مه. سوات پوره سوات چې دی ستاسو په خبره باندې لبیک دی، ټول سوات ستاسو سره ولاړ دی. دا خو لا یو شی دی. او بلاخوا زه علي امینګل راپور ته هم دا خبره کوم چې ملګریا راشه ستا دا منسټر دا څه کوي. که منسټري خو موږ هم کړی دي، دا امینې زموږ د کورنونه هم جوړ شو دي، خو موږ په چا باندې ظلم نه دی کړی. که چا خبره ترخه کړله موږ ورته خوږه کړله. نو پدلي حاکم صاحب یا منسټر صاحب یو خبره واوره، دا درته ښکلا ووایم چې کومه خبره جرګې کړله په هغې به عمل کوې، په هغې به ستا اشنا هم عمل کوي، په هغې به ستا پلار هم عمل کوي، په هغې به ستا نیکه هم عمل کوي.
والسلام. او ستاسو د راتګه ډېره مننه، ډېره مهرباني. او بیا به داسې نوبت نه راځي د راغونډېدو، ځکه خبره به ختمه شي. او که چېرته ونه شوه نو بیا داسې نه، بیا به ټول سوات راځي، بیا به ټول ملکن راځي او په هغه ځای به ورځي چې په چا کې ژوړند دی، په چا کې نوکس دی. زنده‌باد والي سوات، زنده‌باد حسن باچا، زنده‌باد شهریار باچا، زنده‌باد.